بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان ابو طالب علیه السلام حواله سره د هغه په باره کې د امام معصوم خلیفہ وقت علی علیہ السلام دغه روایت مو لپاره کافي دي. امام علی علیہ السلام یو بهترین معتبرترین او نږدې خپل صحابي ته یې څنګه اسباب نه نباتاره هغه ته د خپل پلانونو ایمان حواله سره یای وانده مو لپاره د ابو طالب علیه السلام ایمان لپاره کافي دي. نباتای سمعت امیر المؤمنین علیه السلام يقول والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد المناف صنما قط. دغه اسباب شهادت ورکوي د یو صحابي صحابي د امام علیه السلام اخري شهادت واکي کا مخاطب شو هغه صرف اندغه اسباب نباتا سم مخاطب شو اني ته فقط اجازه ورکو تاسو معتبر کاسته هغه ته د ایمان ابو طالب علیه السلام حواله سره دا روایت یای متناسبتيږي والله ما عبد ابي ولا جدي. علی علیہ السلام ته عظیمه هستی قسم خوري د جلاله قسم خوري والله قسم په خدای دی ما عبد ابي ایما پلار هغه کله پرستش نه دی کړي رسبي چوله پرستش غيای اول قسون خي سلسله خي ما عبد ابي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد المناف دا دوره سلسله خي سانمن د بوت سنم بوتي د بوتو د بوتونو هغه پرستش نه دی کړي قطو بالکل قطعا کسا صورت تاکید شي اول تاکید والله د جلاله قسم د خدای قسم بیا ورسته وسي د ټولو نیکونو نامه بیا ورسته وسي قطو سره تاکید دا مو د پاره کې پیده بیا ونه پښتنه وشو امام علی السلام نه فما كانوا يعبدون سوالونه کوي یا مولا بیا د تو نیکونو اجدادو خپل زمانه کې اچا پرستش اچا مننه کولا. قال امام علیه السلام تعالی كانوا يصلون الى بيت اغوی المنس کولو بیت اندخ د خدای کوړه کسه د کې د امام علیه السلام د قول سره دا پاته لګيږي هغه نیکونو کې اول پلارز کوم دغه ابو طالب دی. امام گواهی کوي سيصلون الى البيت څنګه هغه کې چې څنګه کافر وي هغه ایمان نه ویراله هغه خدای باندې عقیده نه لري هغه موحد نه وي. يصلون الى البيت المنذ بکولو د خدای کوړه على دین ابراهیم هغه زمانه کې دین ابراهیم باندې او کله چې بیا پیغمبر اولو بیا مغه شون سره پیغمبر سره او سره متمسکین به امام علیه السلام یې مغه دین څنګه دین په باره کې مې صداغه دین یو دین دی نوح نه دا سلسله شروع شو ابراهیم پیغمبر به ابراهیم نه ختم پیغمبر پورې سلسله واده اندغه سلسله باندې امام علیه السلام یې اندغه باندې اخیره پورې دغه د ما پلار او ما نیکونه اټول اندی باندې متمسک دا کافی دی مو لپاره بهترین دلیل کچوک مولا علی منی کچوک بروان خلیفہ چهارم منی نو دا کتاب اکمال الدین کې دا حدیث موجود هغه جلد او صفحه هغه کې دا 6 صفحه نمبر 174 کې دا حدیث متملويږي باندې شون سره د پیغمبر په باره کې د ابو طالب علیه السلام کوم شعر دی دا متفق کپی دی صد ابو طالب علیه السلام کوم اشعار دي د پیغمبر د هدایت سلسله حواله سره د نبوت حواله سره هغه ابو طالب هغه شعرونه متفرخري دي هغه شعرونه بهترین سند نن سبا زمانه لپاره ليعلم خيار الناس هغه ابو طالب یې سب بهترین کسان پوښي اشرار نه څنګه شر جوړوي هغه پسو جوړوي جامعه کې هر وخت لکه نن سبا زمانه کې خامخا پسو جوړوي خامخا د امام علیه السلام او د پیغمبر خاندان یوه بدنامي کوي. ابو طالب هغه وخت کې پیدو خيار الناس هغه جدا دي مفسد کسانونه ليعلم خيار الناس
بهترین کسان شریف کسان پوه شي چې شي باندې ان محمدن پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه وزیر لموسی والمسیح ابن مریم هغه معاشای مغوی وزیر و مغوی سرست خلیفه و دی حضرت موسی و دی حضرت عیسی مسیح ابن مریم ما سلسله ده اتانا به هدا دا خبره مهمه ده اتانا پیغمبر متراوړه و خلیاره چی متراوړه به هدا د هدایت لاره زلالات و گمراهی و بتپرستی مقابله کې موته د هدایت لاره و خیاله دا خپل د ابو طالب وکسه اقرار دی د خبرې باندې موته خپل ځانیار کې شامل کړی دی خپل لارې باندې روان دی او هغه لارې باندې افتخار کوي مثل ما اتیا به مغه لاره کوم هغه دوا پیغمبران کوم لارې باندې روان وو مغه د خدای لاره پیغمبر متمغه راوړله دا د ابو طالب د پیغمبر حواله سره او د هغه باندې ایمان راوړنې حواله سره دا اشعار مود لپاره کافي دي ابو طالب علیه السلام هغه ایمان دنیا سلوار د پیغمبر باندې او ایمان راوړو به څنګه خلک د امام علی السلام د هغه خبرو کې شک کوي او خلیفایت سمني که خلیفہ معنی اعلی خلیفہ څخه دغه خبره باندې عمل وي او قران کې مسره بهترین دلیل ده سوره زوحا څنګه د شمه سپاره کې یو بهترینه سوره څنګه سوره کې د پیغمبر عظمت ورکه خیال شوی ده سوره زوحا معروفه سوره ده او بچی ته یاد خو افسوس ده چې مسلمانان کداغه سوره محتوا ته نگاه وکړي هغه سوره کې الله رب العزت پیغمبر ته تسلی ورکوي هغه دایره کې چې علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدى اے حبیبا تاسو کله نس نه پرېږدم اول حالات ته سګي وړه هغه وخت کې موږ څنګه مدد سره کړو اوس بعد سکوم آینده بعد سکوم مفسرینو ټول لیکلي دي چې الله رب العزت هغه ابو طالب سره څنګه مدد وکړلو ایچو په ذریعہ سره وکړلو همیشه د خدای کارونه یو وسیله او تفکر دی نو ای باره کې لیکل شوی دي چې د پیغمبر سره د هدایت سلسله کې د نبوت سلسله کې مدد وکړلو هغه چو وکړلو قران گواه دی ور باندې چې ته بیلوي مو د تپنو دی کړه دی ابو طالب پناه خدای خپل پناه بل دی دا وړه خبره نه دوستانو دا د ابو طالب د مقام پته لګي چې خدای ابو طالب ته کوم مقام ورکړو ما مقام چې کوم پیغمبر ته ورکړو د پیغمبر کور خدای خپل بلل دی و ما رمیت اذ رمیت پیغمبر تو کور مو کور دا خبره یو د ابو طالب شان کې ثابت ده ابو طالب کوم کور دی خدای یې ته کوم پناه ورکړه هغه د ما پناه ده پس د ابو طالب ایمان هغه مقام هغه دی حاله پرې چې خدای دغه هر کور هغه خپل کور بولي دغه څنګه موحد نه چې خدای دغه هر حرکت تایید کړي خپل کار بلل دي د هغه ایمان لرنه پوس خبره ده دا ابو طالب یو هغه عظیمه هستی چې د پیغمبر د نبوت سلسله کې هغه شریک پاتې شوی دی پیغمبر بچ کړ د محسن نبی د نبوت او محسن اسلام ده هغه په کار مو احترام وکړو